یو بزرگ ناسو مکه معظمه کې دا الله عبادت کولو هیڅ کار روزګار نه و بس که څه به میلو شو به خوړاو کنه به بس صبر وکړو یو ځل په لار روان دی یو تیلی وکته د کپړې یو تیلی راواغستا چې خپل ځای ته لاړو هغه یې کولاو کړ نو پکې یو ډېر لوی قیمتي هار پروت و چې پکې مرغلرې لګېدلې وي هغه وخت سره د هغه هار قیمت لکونه روپۍ و هغه وخت سره زړه کې وایي چې به دا خو ما په لاره مونځې ده بس به یې پټه کېدم اړو چاته به ویم نه چې ما هار مونځی دی بیا په زړه کې وایي چې که چا نیم لیدلی چې هار مې راغستی ده خو الله خو لیدلی یم که الله خو لیدلی یم بیا ورته نفس وایي چې ګوره دا موقع کله کله وي الله یو شی درکړی دی څه ولې ځان کاکا صاحب جوړی شي اعلانونه کې خلکو ته چې د چا دی راشي والي بس سم ضرورتمند دی استعمال یې کړه بیا ورته خپل ضمیر وایي چې نه الله ته به مخامخ کېږي بل نتیجه دا راوښکه چې اعلان به وکړم چې دا د چا دی چې ورېکم راغی حرم شریف ته یو سړی ډېر پریشانه ګرځي د دې پوښتنه وکړه چې ولې پریشانه وي چې داسې ما نه یو تیلی روکه ده په هغې کې یو ډېر قیمتي هار و وی ښه ما سره راځه بس ځان سره بوتلو وی تیلی خو ما مونځې ده خو اول ما ته د هار تفصیل بیان که هسې نه چې ستا نه ووایه چې بس هغه والا چې تفصیل بیان کړو هغه ټول حال کې هغه خبرې موجود وي دا والا هغه د جیب نه 15 زره دینار راوښکوي چې دا والا ما دا نیت کړی و چې که چا دا راکړو نو 15 زره دینار به انعام ورکوم هغه وی انعام ځان سره کېده ما د الله دپاره درکړه کنې څه خبر وي چې ما سره ده زه خپل اجر خرابول نه غواړم والا نالما وای نه غستې د قدرت شان ګوره سړی ډېر لوی تاجر ولاړو خپل وطن ته 4-5 کاله بعد دغه بزرګ چې د حرم شریف کې ناست و دا د څه کار دپاره په سفر لاړو کشتی کې سور دی طوفان راغی کشتی دانه وانه شوه یو تخته باندې دی ناست دی تخته روانه ده ها یو جزیرې ته ووته یو طرف ته اوبو لړه کړو دا بېهوشه پروت دی خلک پرې راغله چې وکړې سړی بېهوشه دی راوچت یې کړو اوبو یې تلو چې هوش کې راغی وي چې څنګه راغلی وي چې به داسې سفر روان وم کشتی یخه بوی تلو خپلې قبیلې ته یو شپه دی ناست دی قرآن وی ډېر بهترین عالم او ډېر بهترین قاری او د قرآن کریم حافظ مو قرآن یې ویلو خلکو په زړه کې وي چې دا خو موږ ته الله پاک ډېر ښه امام صاحب راکړو همدا به امام هم بس امام یې کو منځونه به یې کول خلکو ته به علم هم ښولو قرآن کریم به هم ښودو یو څو ورځې پس ده ووایي چې زه ځمه خلکو دا اراده وکړه چې یاره دا به پاتې کړو وایي چې څنګه یې پاتې کړې که وایي چې زه ځم بیا خو نه شي څارولی وایي داسې به وکړو چې واده به وله وکړو په یو لوی عذاب به یې واړو خپله وپاتې شي څوک وله وکړو ها یو جنۍ وه یتیمه وه مور یې وه لوڼه خویندې وه خو پلار یې نه و وی هغه جنۍ ده او ډېره ښایسته هم ده او هغه به وله وکړو ده ته یې ویلي چې هلکه مولانا صاحب واده چې وکړم هغوی سره خبره وکړه وي چې ټیک ده دغه جنۍ چې ده د هغه
تاجر لور و چې د چا امیر رک شوی و نکاح وشوه جینۍ راغه دې کره په لومبنۍ شپه چې ده هغه ته داسې وکتل نو د دې جینۍ په غاړه همغه هار و چې کوم د مونځ و بیا هغه سړي ته ورکړی و بس دا لګیا دی ټوله شپه هغه هار ته ګوري چې سهار شو دا ښځې باندې راغلي جینۍ نه یې پوښتنه وکړه شپه څنګه تېره شو سړی څنګه و غوسه ناک و پلانکې ډینګړې هغه بیا خو ټوله شپه مې دې هار ته کتل ما ته یې کتلي هغه ښځې تلي سړو ته ویلي سړو چې دی مولانا صاحب جومات کې کېنوړی چې دا څنګه چې دی هر ته دې کته هغه غریبه یتیمه جینۍ دم خفه کړې دی د ټوله شپه ژړېده دا کیسه یې ورته کړې ده چې هر ته مې ځکه کته چې دا کیسه ما سره شوې ده نو د الله دې قدرت ته مې کته چې الله هلته مې قرباني ورکړه ستا د رضا لپاره مې هار ورکړو او دلته تا بدل دا راکړو چې هار دې مې راکړو سره د ښځې دې راکړو نه یو شعر هم مړو ته څوک شعرونه وایي دوی خو دې ځان وښیي چې موږ ژوندي یو نو ورته به شعرونه ووایم که وایي لکه مفتي صاحب د بابا شعرونه د رحمان بابا ووایي که نه نه اول به ښځواني خپله ښیي زه خو تاسې راغلی یم زه خو چا رابللی خو نه یم زه خدای وایم چې ورته شعرونه ته مه ویښوه ما دې چې ویښ نه کړم دا د چا لیکم نه چې ویښولی دا چل خو مونږ ته راځي مه کوه